محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. زمان بلاغة شامو بشرانو ابزورو السلام عليكم. تاسو ډیر مشکوري ما تاسو نن په پروپاګاندا او په خدمت کې فرق کو او دا زمونږ مشران تاسو خپل ځای ته د خپل دعا خیر لپاره د خپل شمولیت لپاره راوغوښتل. د دې ستاسو ډېره شکریا ادا کوم. مشرانو خبرې ډېرې دي خو زه نه په چا تنقید کوم نه په چا باندې څه الزام لګوم. صرف په ځان موږ له سوچ کول پکار دي کوم چې موږ نن کتاب والا ورکو یا د مولا والا ورکو نو تاسو سوچ وکئ د ټولو نه زیاتې مدرسې په اسلام آباد کې په پنډۍ کې دي، د ټولو نه زیاتې مدرسې په پېښور کې دي، د ټولو نه زیاتې مدرسې په کراچۍ کې دي، د ټولو نه زیاتې مدرسې چې دي په لاهور کې دي. تاسو ما ته وښایئ چې هلته یو سیټ چا ګټلی مولا نه دی ګټلی. هغې وجه دا ده چې دین خلک په خپل ځای زده کوي. دا د خدمت په بنیاد باندې معاملې وي. دې سره اسلام سکار نشته. اسلام ستا په خپل ذاتي افعالو باندې دی، ستا په خپل کردار باندې دی، ستا په خپل مسلمانۍ باندې دی. او اسلام د هر مسلمان میراث دی او هر مسلمان چې کوم دی هغه اسلام داعی دی. دا ضروري نه ده دا موږ یو سیستم جوړ کړ دی چې یاره بھائی دا کار په دې نه مخکې خدا خو الحمدلله تبلیغ راغی خلکو عالمانان شو خو داسې زمانه وه څه مشرانو له یاد دي ما خو اورېدي دي چې بیا به مولي صاحب ته وایي ته کښېنه زه به تاله واښه وکړم زموږ دا مشر سختۍ کې دې ته به ته کلمه وکړو. الحمدلله نن جنازه هم کېږي، هر سړی د کوره کولی شي، هر سړی عالم دی پوه دی. دا اسانه غوندې خبرې سره ځان خلاصوي. خدمت ډېر ګران کار دی، د بل راکول دا ډېر ګران کار دی. ټول اسان کار دا دی د خپل طبیعت خبره کول بل بې عزته کول دا ډېر اسانه خبره. اوس د بل سړي غذا کول هغه په خپل یو نیل لګول د هغه خدمت کول دا ډېر مشکل کار دی او دا د هر انسان کار نه دی. اوس دې ځای کې پکې یو عجیبه سیستم شروع دی او هغه دا چې رجیدا خان دی. اوس تاسو چې ناست یې زه چې ناست یم موږ چې کوم ناست یو دا هغه خانان مړي زما فیسبوک په تاسو ګورئ زه اکثر دوی د سوالیان ویم ولې چې دې پیجونه تاسو په خپله د وتل خلک چې دلته تاسو راغلي یې نو کته به تم شوي ځکه راغلي یې دلته تاسو په خپله نه راځئ. په دې پیژو باندې دا نواز خان د ده بچی دا تاج محمد خان په خپله دا طاولا خان دا به په دې پیژو باندې ګرځېدلي موږ هغه بلاندې وګرځېدلي دې بار کور لتلي هر در له به تلي تاسو به دا وایي دا کار خو فقیران کوي دا خو سوالیان کوي دلسي شي خانان شو. خانګي هغه زمانه کې 49 کې ختم شوی ده چې کله پاکستان راغلی دی او هغې کې چا سره ظلم نشي کېدی چا سره زیاتې نشي کېدی د چا تقدیر فیصله نه کېږي. کته خدای خبر دی چې په تاجر کې څوک یې سوچو دی هغه زمونږ خان دی، په بټګرام کې کوم یې سوچو دی هغه زمونږ خان دی. موږ دوی ته مینت کوو دوی بیا هغو ته مینت کوي. دا سیستم د بدنامۍ دپاره دا زموږ د مشرانو موږ ته پاتې یو سیستم و. تاسو اسلام ولټوئ، تاسو خلفای راشدین ولټوئ، تاسو اولیاء ولټوئ. دا سیستم چې کوم دی دا د یو مرکز نه راځي. هر سړي سره مشري نه هر سړي سره مطلبدار معتبري نه دا الله تبارک وتعالی تقسیم دی او په هغه تقسیم باندې دا سیستم راغلی. اوس دې ځای کې څه خلک د نیم دین نه خبر نیم نه بې خبره د نیم دین نه خبر نیم نه بې خبره. ولې قرآن وایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول اولي الامر منکم تابعداري د الله کوه د الله د رسول کوه او کوم تا باندې مشر کړی شي. نو قرآن خو دا وایي او ته پاسې نن په فیسبوکو کې په لوډ سپیکرو کې مشرانو ته کنځل کوي هغه بې عزته کوي. ته ما ته دا ووایه
چې دا توای دا تبدیلی دا زه دا وایم دا بدتمیزی دا تبدیلی دې ته نه وایي تبدیلی دا د اخلاقو په لیول انسانیت په لیول چاله چې کوم حیثیت خدای ورکړی دی هغه حیثیت مطابق دغه قدر کول په مشرانو قدر کول په کشرانو شفقت کول د محبت نظام جوړول اوس دا د نفرت په بنیاد باندې تاسو ماته دا وایي چې خدمت باندې خدای ملاوي اول تاسو ماته دا وایي زه تقریبا صلیحو کارونه پریکټیکلی په دې سیاست کې ما 83 نظر من باندې دیشان ولا قوم معلومه ده ماته دا هیل ولا قوم معلومه ده ماته کاکوډ ولا قوم معلومه ده تاسو ماته دا وایي تاسو دیشانو دې د تل په نوم کې پکې صحه دراتلو صحه او دا غیر عزت دارغه د ټول وجات مخالفت زموږ دلته کې مخکې زله دا ما په خیال سره 8 کروڑ روپو سکیم دا پل لګېدلی و مفتي شفیع صاحب تماوي ما کم از کم احسان علی احسان کم از کم د دې دومره احسان خو باندې کړی که نه چېرې کم از کم دا کوم خلک چې د دې مصیبت خلاص شو په دې اوچه راځي نو د دې سجاد خو به ساتلی و هغه ماته وی چې دا خبره خو ځکه نشي کېدی چې موږ اسلام نه ورکړی ما ورته خدای په دې غواړه اسلام د ووټ محتاج نه دی اسلام له د ووټ ضرورت نشته اسلام کې په هغه سړي باندې او دا بنده چې کوم اسلام خبره کوي خبره دادا من ساده یو من غواړو په دې خبره ورک نه کړي کار نه کړي مو سوچ نه کړي چې دا ووټ حقدار څوک دی ووټ چاله ورکو دا یو پارلماني سیستم دی دا د کارل مارکس ته لینن سیستم دی دې د اسلام څخه دی کارل مارکس مسلمان نو لینن مسلمان نو ا سیستم مسلمان دی تاسو دا منئ تاسو فکر درازي دا نه قال الله خبره ده قال رسول خبره ده دا صرف د دنیا دا بل د ټګای خبره ده د دوککو خبره ده دا په خوا به ځاغه ټوکرې ته جات کې کینو ګلابي ده دا ته هغه پورې لاړه دا خپل څه قدر به غوس دا هغه نه شروع کړی کوم ځای نه د اسلام او تبا دا وایا ایوب خان علی مسلمان نو یوسف خان مسلمان نه دی اوس کبل یو بڑګرام کې بارام خان مسلمان نو ملنګ خان مسلمان نو دا خلکو تاسو بیٹری تقسیم نه وي لیکن اسلام د اسلامي خبره نشته ما یو رومه کې دا خبره وکړه ما ځکه په دې لږ وضاحت وکړو سوال دار خپل خدمت ته وګورئ تاسو چاله ووټ ورکړئ تاسو له خدمت کړئ دا حل جوړیږي هغه ووټ ورکړئ تاسو له خدمت نه راکړئ مور کولو یو سړی وایي زه راځم دلته نو بډګرام د سیاست خان په نوم شروع دی اوس پرنس ته کنځل کومه زما برګري جوړیږي زما تاج محمد ته کنځل کومه زما برګري جوړیږي نه پکار لاله چې زه هم چې نواز خان چې کوم کار کوي دا درته په بهتر انداز کې دا کار کولای شم ما سره دا پروګرام دا څه پروګرام نه لري چې زه ته کنځل کومه او مطلب دا یا بل ته کنځل کومه یا بل ته کنځل کومه بدتمیزي کومه بد اخلاقی کومه دا مناسب نه وای مو ټول وایو عزیزانو اسره قابل احترام دی قابل عزت دی عزتمن دی درون دی اسره خدای عزت ورکړ دی خدای عزت ورکړ دی لکه څنګه تاسو د اشاره په دوه نیمو تقسیم یې یو تا مطلب دا چې پر یو ته جاټو یو ته 10 ګوړې تاسو خپل تقسیم دی او تاسو خپل خوونه دي تاسو خپل ټورداري دي هغه دې سي عزتمن دي هغه کې سم شران دي سکه شران دي دا چې عدالت تاسو هغه وخت سره هغه سیستم باندې چلول لې تر اوسه پورې چلېدل کله چې کور کې پکې فلار ني مشر کله چې په کور کې پکې مور مشر ني کله په کور کې پکې چې اوسوي ذمہ دار ني هغه کورم د عالي دې کې پکې نو شر خبره دي لپاره جوړي چې سو وخت کې نه دي واړې بدرا کړې دي چې رمه تبدیلی غواړو یې خاطر تاسو ظلم کړی دی تبا ته دا وایي تاسو په دې علاقه کې پکې چې تر اوسه پوری کوم سکولونه دي تاسو هغه کوم لاري دي تاسو هغه کې پکې کوم معاملات مخکې د دې نه وایي ما جوړ کړه چې په شینګلو کې سکول نشته په جوړای کې راوځي خدای په دې کواړه هر خبرې نه شو جوړوي شینګلې هم د هغې سره د خپل کرایټیریا دا باغی برازي لکه جوړای په الله تبارک وتعالى هو کفاز کا خرچه هر وشي ولیکن هر یو شی ځانه لټای لکه دې سار دې د نظم محمد خان د ماغي دې کې ماته اندازه وشو سال مالیزه خلک راځي بډګرام کې ځان نه شو لټای چې سي باندې چې ډي سي ټو خیدل لزن اي سي ټو خیدل له کتا سیدا ټو خیدل له کپټواری ټو خیدل له راځي ورور بندو
خدای په نیکه واړه دا د دې حل نه دی. حل دا دی اخلاق سره، خدمت سره، شرافت سره، انسانیت سره، د بل قدر کولو سره، د خلکو قدر زده کوي، د خلکو خدمت زده کوي، ځان ور سره مطلب دا د یوسف خان چې کوم د کامیابی نه ګرځېدل هغه 15 شپېته کاله دا خدمت کړ دی، ته په 15 ورځو کې هغه ځای ته ځان رسوي. اوس څنګه به راشي؟ خدای دې پوه کړي، دې به ټیم لګي. یو سړی نن سعودي عرب ته تللی دی، یو سړی د بوټو په وخت کې تللی دی، نو د هغه بوټو د وخت سړی به کامیاب وي، نه به کامیاب وي. دا سړی خو د هغه قانوني پیسې به نشي پوره کولی. ولې افسوس دا دی چې موږ بلډینګ ته ګورو، دې ته نه ګورو چې سړي چې کله راغله ګټه یې خلا د الله څخه بلډینګ جوړ کړ دی، نو دا د څومره مهنت سره جوړ کړ دی. موږ یو دم په دې بلډینګ حمله کوو، موږ لیوني شو. او دا د سایکاټري مسله وایي، نفسیاتي بیماری ده. اوس اقتدار ښه شی دی، خو د دې خپله طریقه ده. دا هر سړی دا یو کار کوي. زه غواړم چې زه ممبر شوم، ما ته پته راځي زه نشم ممبر کېدی، نو دغه کار به کوم که نه. دا تا به 150 وټی، نو زه به د تاج محمد خان په خراب دې نه ودرېدم. دا خبره نه ده. سوال دا دی چې تاسو وګورئ اهل څوک دی، خدمت څوک کوي، مخکې د چا ریکارډ دی، څه طریقې سره یې کړی دی. اوس دا ټول خلک پاتې شوی دی. هغه ورځې موږ تقسیم کوو وایي چې دا اقتدار کې مطلب دا چې ترندیان پاتې دي، څه خدمت کړي. نو ما وی 15 کاله د او در د پلا د پلا شپږ الیکشن ګټلې، او پاتې شوی هغه و کار اقتدار کې دی. نو و 15 یې ځکه 12 کاله شي کړه، اته 54 واخلا 13 کاله هغه 10 کاله دی فیاض خان او د ایاز خان او سره د نوابزاده، دا 2 کاله دي. راځي چې دا په میدان کې وو ته پوښتنه وکړو چې تاسو ما موږ له سیکریټری ته بل ته پوښتنه وکړو، دا یو ځله په دې 12 کالو په خدمت کې برابر شي. خبره دا ده چې دې باندې څوک نه دي، یو ډرامه را پروپاګاندا را موږ یو عجیب شی جوړ کړی دی. څوک په ناتون واخلي، څوک رنه په چاکلیټ واخلي. موږ سوچ نه کوو چې ربای دا خدمت کول د دې خلکو دا مسلو باندې پوهېدل. یو سړی ته دا پته نشته الیکشن ته ولاړ دی، زما خپل یو ورور ته الیکشن ته ودرېږي، مصباح نوم یې دی، قومای ته ودرېږي. په یقین په خدای باندې ما یقین نه چې هغه دا غاړه معلومه چې کوم پاتې کېږي. نو داسې خلک خو الیکشنو ته راغی. تاسو باندې دا وایي چې دا الیکشن د دې ټوکو شی دی. څوک ورپسې میراوس راولي، نو میراوس د خر اواز کوي، هغه د سپي اواز کوي، هغه د ټټو اواز کوي. موږ په دې ووټ ورکوو، موږ په خپلو خدمت وکړو. زه ستاسو زیات ټایم نه اخلم، نور به خبرې کوي. زه تاسو ته دا یو گزارش کوم دی، شاندار قوم دی، انقلابي قوم دی، او تاسو مطلب دا دی همیشه هر هغه کار چې کوم قوم نه کړي تاسو مخکې کېږئ. خو زه تاسو ته سوال کوم، بیا هم مطمئن یې په صوبه کې پکې ستاسو کانډیډیټ دی، په قومه کې پکې ستاسو کانډیډیټ دی، ممبر ستاسو دی. تاسو دا نور په لفظ کلاوئ نه یو پوزیشن کوئ، څه غواړئ؟ وګورئ عمل کې پاتې کېږي. سوال دا دی وګورئ چا درته خدمت کړی، کاغه دیشي کړی، د حق دی هغه دی. کاغه یو خان کړی، هغه حق دی هغه دی. کاغه یو ذمہدار کړی، د حق دی هغه دی. دا د خدمت زمانہ ده. یا خپل بچو باندې ترس وکړئ، دا خپل بچي پوه کړئ، دوی ته وینا وکړئ. دا اسلام د دې خبرې سره تعلق ځکه نشته چې اسلام کې پکې دا سیستم نشته. هغې کې د خلفای راشدین سیستم دی، هغې کې پکې مطلب دا د اسلام د قرآن د حدیث سیستم دی، او دې کې پکې هر څه جدي. تاسو ته په خیال راځي زموږ دا صوبه چې وه د دې نه مخکې NWFP به یادېده، صوبه شمال صوبه صوبه سرحدي صوبه. اوس هغه پښتونخوا شو. نو کوم شی چې سیستم سره په ووټ سره بدلېږي هغه اسلام نشي کېدی. اسلام کې ته 100 ځله ووټ ورکړه، بیزه بیزه ده، هغې ته څوک غوا نشي ویلی. او دا داسې سیستم دی که ته یې مجبوره کړي چې ته ووټ ورکړې چې دې بیزې ته به زم سبا داسې نه پس غوا وایي، ته به ورته بیا غوا وایي. دا جمهوریت دی. جمهوریت سره د اسلام څه کار نشته. دا د لینن کارماس سیستم دی. زه تاسو دا ګزارش کوم، باندې ټول پوهې لوستي یې، د جذباتو کې چې امراض دی. دا سوال تاسو ته کوم، پاس دی او یو موټی شی د دې لپاره چې دا خپلې کړنې سمې کوي، دا خپلې لارې سمې کوي، دا خپل تمیز سم کوي، خپلو د بیان مخالو سر نه منګي پوز کوي، خپلو هغوی له لارې جوړې کوي، هغوی ته د اسپتال او د دې مسایل حل کوي. د دې لپاره یا به تاسو کوئ، نو که تاسو نشئ کولی ستاسو نمایندګان به کوي. که ستاسو نمایندګان نه کوي نو د ګریوان نه تاسو که موږ یې سار نیسو موږ به حق په جانب یو. زه تاسو نور ټایم نه اخلم. واخر دعوانا ان الحمد